وسلم. قابل صد احترام علماء کرام، اساتذہ دغه ادارې محتمم، دغه ادارې اساتذه کرامو انتهایی چې دوی ماته دا سعادت راکړی چې په دغه بارونکه با سعادته تقریب کې شرکت وکړو. یقینا تاسو ته معلومه ده چې په بر صغیر پاک و هند کې د دغو مدارسو بنیاد موږ اسلافو او اکابرو د اسلام خدمت، د اسلامی تهذیب ترویج، د معاشري اصلاح او د معاشري فلاح و بهبود چې هغه رجال کار ورکول وو چې کومو نشونما په علوم وحي سلسلې چې سوې ده نن په ټول پاکستان چې دغو طلباو په اعزاز چې دغسې تقریبات و انعقاد کیږي، دغو طلباو ته دستار فضیلت ور تړلی کیږي او هغې وجه چې ده کوم نسبت ده چې مسلمانان خپل بچي دغو مدارسو ته حواله کوي، نو هغه نسبت تاسو موږ ټولو ته معلوم ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت کوم شریعت ورکړی و، کوم نظام ورکړی و، هغه امانت دغه مدارس دغو طلباو سپورت کوي او دغه بنیاد باندې دا اعزاز علماو ته حاصل ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله باندې که خپل وراثت نسبت چاته کړی ده نو هغه یې د دغو علماء کرامو ته کړی ده. نو دا د موږ خوش قسمتي ده چې الله رب العزت موږ دغه میشن دغه کاس پاره قبول کړیو چې موږ چوره شکر ادا کوو. دا کم ده یقینا چې نن د دغو طلباو والدین او د دو اساتذه کرام چې څومره خوښي اظهار نن د دو په اعزاز چې کړی ده، زه مبارکبادي ورکوم د دغې مدرسې محتمم صاحب ته هم، د دو والدین ته هم، د دو عزیزو اقارب ته هم، او چې کوم دلته مسلمانان ورونه د دغو طلباو حوصله افزایی پاره په دغه مجلس کې نن شرکت کوي.
موږ یو داسې اسلامي ریاست چې اوسېږو چې دغه وطن چې